أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف اتم سپارہ آیات نمبر 19 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو او بیا آدم علیہ السلام وجود مبارک جوڑ کو داغے نورستی پک روح واچو بیا پرشتو ته حکم کو حضرت آدم علیہ السلام ته سجدہ وکړي نو ټول فرشتو سجدہ وکړه حضرت آدم علیہ السلام ته او ابلیس ته سجدې نه انکار وکړو سجدہ ونکړه بیا الله جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام تا په جنت کې د پاتې کېدو حکم وکړو او بیا حضرت آدم علیہ السلام یوازې نو الله د حضرت آدم علیہ السلام د غسی پختینه حضرت حوا ابه پیدا کړل دی دواړو په جنت کې پاتې کېدل الله ورته تاسو دواړه په جنت کې پاتې کېږئ خو الله ورته د همیشه د لپاره حکم نه وکړي ویا آدم اسکن دی اسکن ټکی نه معلومیږي چې د دې مطلب دا چې تاسو همیشه د لپاره وته الله نو ویل چې تاسو همیشه د لپاره په جنت کې پاتې کېږئ نو الله جل شانہ ورته جنت کې پاتې کېږي د جنت څومره خوراکونه چې دي دا خورای خو یو خاص ونه ورته یاد کړل چې دی ونه ته بنه نږدې کېږي اوس ونه کومه نو د هغې قرآن مجید ذکر نه دی کړی احادیث مبارکه ذکر نه دی کړی اسرائیلی روایت چې کوم دي نو هغې بعضې وي د انځر ونه وه بعضې وي د غنم ونه وه هغه اسرائیلیات دي قرآن مجید ذکر نه دی کړی احادیث مبارکو کې د دې ذکر نشته چې کومه ونه وه خو الله ورته یو خاص ونه یاد کړل دی ونې ته باندې نږدې کېږي نو دی به ژوند تیرو د خوراک پیکو د جنت نه اسکاک پیکو د جنت نه خو دغې ونې ته باندې نږدې کړ شیطان ورته قسمونه وخوړل ورته وی دې ونې ته ورنږدې شئ دې کې چې کوم دی ډېر سور دی چې د دې ونې نه خوراک وکئ نو تاسو به یا پرشتې شئ او یا به تاسو همیشه د لپاره په جنت کې بیا پاتې کېږي دا تمه ورله ورکړله او قسمونه ورته وخوړل نو آدم علیہ السلام دغه ټیم کې انسانو دې خبرې ته سوچ اونو گزاړو پرشته شمه نو بیا خو به زمان مقام را وغورځېږي ځکه پرشتو خو
فرشتي خو د حضرت آدم علیه السلام نه په مرتبه کې لاندې دي ځکه خو فرشتو ته حکم وکړو چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټولو فرشتو تعظیمي سجده د حضرت آدم علیه السلام ته کړې ده نو دغه ټیم کې د دې خبرې ته سوچ ونه رسېد نو دوی دغه ونه د دې نه میوه وخوړله نو چې څنګه میوه وخوړله نو په دې خو جنتي لباس پروت او د دوی نه صورتن یعنی ظاهرا د دین نافرمانی د الله وشوله اگر چې په حقیقت کې د الله نافرمانی نه و نو چې نافرمانی وشوله خطا شو هغه ونه چې کومه الله ورته ښودلې وه هغه ونې نه میوه وخوړله چې دې نه به خوراک نه کوی الله منې کړي نو بس د دې نه جامې وغورځېدلې جامې د وغورځېدلې نو حضرت آدم علیه السلام او حوا به هغوی به د جنت ته ونو هغه پاڼې راغستلې ځان پورې به مږلي ولې حیا خو پکې ډېره وه نو د حیا د وجې نه به خپل عورتونه دا په هغه پاڼو باندې پټول بعضې مفسرین وایي چې دوی کله دغه خوراک وکړو نو دوی ته تقاضه پېښه شوله تقاضه ورته پېښه شوله نو د هغې د وجې نه دوی خپل شرمګاهونه او خپل عورتونه دی چې کوم دي ولیدل نو دلته کې الله جل شانه هغه ذکر کوي چې ویا آدم اسکن ویا آدم ای آدم علیه السلام اسکن اسکن انت پاتې کېږه ته وزوجک او ستا بیبي الجنت په جنت کې ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنت داسې الله اونو فرمایل چې ویا آدم اسکنا تاسو دواړه پاتې کېږئ دې کې دې طرف ته اشاره ده چې کوم ځای کې ښځه وي خاوند وي هلته کې به ورسره ښځه وي چې کوم ځای کې خاوند وي نو هلته کې به ورسره ښځه وي دویم دا چې د دې ښځې خوراک او سکاک جامه او پیزار دا په دې سړي باندې وي نان نفقه دا په دې سړي باندې خاوند باندې ویا آدم علیه السلام اسکن انت پاتې کېږه تو اسکن پاتې کېږه انت تو وزوجک او بیبستا الجنت په جنت کې فکلا تاسو دواړه خورئ من حیث شئتما د کوم ځای نه چې تاسو غواړئ دواړه په جنت کې چې د کوم ځای نه غواړئ نو خورئ تاسو ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة د خاص ونې ته کومه خاص ونه چې ورته الله یاده کړې وي دې ته مه نږدې کېږئ فتکونا پس شی به تاسو دواړه من الظالمین د ظالمانو نه ظلم کوونکو نه د زیاتي کوونکو نه فوسوسه پس وسوسه واچوله لهما دې دواړو ته الشیطان شیطان دې دواړو ته شیطان وسوسه ور واچوله لیبدیا د پاره دې چې ښکاره شي لهما دې دواړو ته ما هغه اوریا چې پټ کړي شي وو عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د دوی عورتونه نو دوی تر دغه ټیمه پورې خپل عورت نه ولیدلې خو چې کله د دغې ونې نه خوراک وکړو نو د دې جامې وغورځېدلې او خپل خاص اندامونه دوی ولیدل وقال الله ورته وفرمیل ما نهاکما ما نه وې منې کړې تاسو دواړه ما نهاکما نه منې کړې تاسو دواړه ربکما ستاسو رب عن هذه الشجرة د دې ونې نه وقال شیطان ووی ما نهاکما تاسو دواړه نه منې کړې ربکما رب ستاسو عن هذه الشجرة د دې ونې نه الا مگر د دې خبرې د وجې منې کړې ان تکونا کو چېرې تاسو دا ونه وخوړله ان تکونا نو شی به تاسو دواړه ملکین فرشتې او تکونا یا به شی تاسو دواړه من الخالدین د همیشه اوسېدونکو شیطان ورته دا خبره وکړله کو چېرې تاسو الله د دې وجې نه منې کړې چې دا ونه ممنوعه ده خو د دې وجې نه منې کړې کو تاسو د دې ونې میوه وخوړله نو تاسو دواړه به یا فرشتې شئ او یا به همیشه پاتې کېدونکي شئ په جنت کې وقاسمهما او د شیطان قسمونه وخوړل دې دواړو ته یعنی حضرت آدم او حضرت حوا ابی ته وقاسمهما او د قسمونه وخوړل دې دواړو ته یعنی شیطان دې دواړو ته قسمونه وخوړل نو چې کله قسمونه وخوړل نو آدم علیه السلام وایي چې سړی د الله نوم یاد کړي او په الله قسم وکړي نو هغه خو بیا دروغجن نشي کېدی موږ هم په معاشره کې ډېر فاسق او فاجر سړي وي خو چې کله قسم وکړي نو سړی ولا بیا په خبره باندې یقین کوي ځکه چې حضرت آدم علیه السلام خدا خبره نه ولیدلې چې دنیا کې به خلک په دروغه باندې هم سوګند کړي اوس خو کوي خلک د یار دوست په قسم کوي په عدالت کې په دروغه باندې قسم کوي نو آدم علیه السلام خدا نه ولیدلې نو آدم علیه السلام وایي چې د الله نوم به یو سړی اخلي او په دروغه باندې به اخلي
هغه په فورا یقین وکړو وقاسمهما او د قسمونه وخوړل د دواړو ته یعنې آدم علیه السلام او حوا ابی ته انی لکما چې بېشکه زه ستاسو د دواړو دپاره لمن الناصحین خامخا د نصیحت کوونکو نه یم تاسو زه نصیحت کوم فدلاهما پس د مایل کړل د دواړو لره یعنې آدم علیه السلام او حوا ابی لره بغرور په دوکې سره فلما ذاق پس هر کله چې دې دواړو وڅکله الشجرة د خاص ونه بدت نو ښکاره شو لهما دې دواړو ته سوآتهما خپل شرمګاهونه ورته ښکاره شو چې کله د شیطان ورله دوکه ورکړله که نه شیطان ورته وي چې یا به فرشتې شی یا به چې کوم دی همیشه اوسېدونکي شی به جنت کې چې قسمونه یې ورته وخوړل نو فدلاهما نو دې دواړه یې مایله کړل بغرور په دوکې سره یې مایله کړل فلما ذاق الشجرة پس هر کله چې دې سکنه وکړه د خاص ونې نه بدت نو ښکاره شو لهما دې دواړو ته یعنې آدم علیه السلام او حوا ابی ته سوآتهما خپل شرمګاهونه تر دغه وخته پورې دي خپل شرمګاهونو ته نه وو کتلی وطفقا او دې دواړو شروع کړه یخصفانې چې انخلولي علیهما په خپل ځان باندې من ورق الجنت د جنت ته ونو پاڼې په خپل ځان پورې انخلولي چې زموږ عورتونه پټ شي د حیا د وجې وناداهما نو دې دواړو ته اواز وکړو ربهما رب د دې دواړو علم انهکما آیا ما تاسو نه وی منې کړي عن تلکما الشجرة د دغې ونې نه د خاص ونې نه ما تاسو منې کړي نه وی واقل لکما او ما نو ویلې تاسو دواړو ته چې ان الشیطان چې بېشکه دا شیطان لکما ستاسو د دواړو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی تاسو خو ما په اول کې ویلو چې شیطان تا ته سجده نه ده کړې ستا د سجدې نه انکار کړی دی ته کمزورې ګڼلې خپل ځان چې کوم دی اوچت ګڼلې دی تکبر یې کړی دی تاسو ته خو ما ویلو چې دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی نو تاسو بیا ولې دغه خبره ومنله چې دا خبره ورته الله وکړله نو قاله نو آدم علیه السلام او حوا به عرض وکړو ربنا چې ای رب زمونږه ظلمنا مونږ ظلم کړی دی انفسنا په خپلو ځانونو باندې دې نه مخکې سورې بقره کې تېر شوي دي چې فتلقى آدم من ربه کلمات چې آدم علیه السلام زده کړي د خپل رب نه څه کلمې نو هغه دا کلمې وي آدم علیه السلام مفسرین لیکي چې تر ډېر وخته پورې دې خاموش او جړل به دومره جړلي دي چې د ټول انسانیت اوښکې را یو ځای کې د حضرت آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي دومره زیاتې جړلي دي چې الله زمانه خفه شو نو تر ډېر وخته پورې خو داسې الفاظ په خوله باندې نه وي حضرت آدم علیه السلام او حوا ابی ډېر وخته پورې خاموش او د دې وجې نه خاموش چې هسې نه موږ د الله نه څه دعا کو او الله نور خفه شي په دعا کې او په دې جړا کې په دې خفګان کې څه خبره وکړو هغه د الله نافرماني وکړو چې ته په غلطۍ باندې نو د دې وجې نه د ادب د وجې نه ډېر وخته پورې خاموش نو فتلقى آدم من ربه کې الله ورته القا وکړه په زړه کې ورته دا کلمات ور واچول چې دا کلمې ووایه نو زه به دې معاف کړم او دې مثال داسې دی لکه څنګه چې په کور کې ماشوم رواني وکړي مور او پلار یې راګیر کړي او وخي او څو څپېړې ووخي ونه وخي خو ورته وي توبه وباسه شابه داسې به وایي چې زما توبه ده شابه توبه وباسه وایي چې توبه نو الله هغې به دې معاف کوم نو چې کله دا بچې توبه وکړي نو مور او پلار ته کلار شي بیا نور نه وخي نو دا ولې ورته وشي توبه ووایه دا د دې وجې نه وي دا مور او پلار یې وي چې زه یې معاف کړم که نه نو دقه شان الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام او حوا ابی معاف کول غوښتل معافي ورته کول غوښتل نو د دې وجې نه ورته الله جل شانه په زړه کې دا کلمې ور واچولې او بعضې علما وایي چې حضرت آدم علیه السلام اسمان طرف ته وکتل نو په عرش باندې لیکلي شوي لا اله الا الله محمد رسول الله ولیدل نو دا الله ته وی چې یا الله د هغې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله زه ستا نه بخښنه غواړم نو الله ورته وفرمیل چې محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی ته څنګه پېژنې وی الله پاکه تا چې کله زه پیدا کولم نو ما په عرش باندې لیدلي وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه په هغه وخت کې پوه شوی وم چې دا عظیم شخصیت دی چې چا نوم تا د خپل ځان سره چې کوم دی لیکلی دی نو الله ورته وفرمیل چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم ستا په اولاد کې دی که چېرې دې مې نه پیدا کولی نو ته به مې نه وي پیدا کړی نو بیا د حضرت آدم علیه السلام بخښنه وشوه دا خبر په حدیثو مبارکو کې ده او قرآن مجید دا دعا ذکر کړله چې الله ورته د دې دعا القا وکړله په زړه کې ورته الله دا خبرې ور واچولې دا دعا ورته الله ور واچوله چې داسې دشن د دعا زمانه وکړه نو زه به دې معاف کړم نو فرمایي ربنا ای رب زمونږه ظلمنا مونږ زیاتې کړې دي
انفسنا په خپل ځانونو باندې وان لم تغفر لنا کو چېرې ته بخنه اونکې زمونږه وترحمنا او ته رحم اونکې په مونږ باندې لنکونن من الخاسرین نو خامخا مونږ شو د نقصان موندونکو نه. د دعا وکړله چې دا دعا یې وکړه نو الله جل شانه معاف کړل. قال الله تعالی فرمایل اهبطوا کوز شئ تاسو اهبطوا تاسو کوز شئ بعضکم بعض له تاسو نه به لبعض د بعضو دپاره عدو دشمنان نو شیطان یې ورسره هم راوشړو او دي ته هم تاسو کوز شئ نو ورته یې ویل چې بعضې به د تاسو نه د بعضو دپاره دشمنان نو دا شیطان ستاسو دشمن دی او کوم خلک چې د شیطان په لار باندې روان دي نو هغه هم ستاسو دشمنان دي خو تر هغې پورې ستاسو دشمنان دي دغه دشمني عارضي ده چې تر څو پورې دي راه راست نه دي راغلي توبه یې نه ده ایستلې کو یو کافر توبه وباسه نو بیا سره زموږ دشمني نشته دی خو تر کومې پورې چې دی کافر دی نو دا د مسلمان دشمن دی. نو قال الله فرمایل اهبطوا تاسو لاندې کوز شئ بعضکم بعضې له تاسو نه به لبعض د بعضو دپاره عدو دشمنان وي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض پس ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو ومتاع او پیدا وي الی حین تر یو خاص وخته پورې تر خاص وخته پورې دا انسان ژوندي وي او خاص وخت الله ته معلوم دی تر هغې پورې دی په دنیا کې پاتې کېدی شي او تر هغې پورې دی په دنیا کې د دنیا د څیزونو نه پیدې اخیستلی شي خو چې کله مړ شي دته بیا دنیا یو څیز پیدا نشي وررسولی. قال الله فرمیل فیها تحیون تاسو ژوند کوئ فیها تاسو په دې کې نه په دې دنیا کې تحیون ژوند کوئ وفیها او تاسو په دې دنیا کې تموتون به مړېږئ ومنها او تاسو به د دې نه تخرجون روکاګرې شئ. د قیامت په ورځ چې انسان کم کم ځایونو کې دی د قبرونو نه به راپاسي او د سرونو نه به دوړې سنډي او میدان حشر ته به روان وي د الله دربار ته. ویا آدم اسکن ویا آدم او آدم علیه السلام اسکن انت و زوجک الجنت پاتې کېږه ته او ستا بیبي په جنت کې فکلا تاسو دواړه خورئ من حیث شئتما د کوم ځای نه چې تاسو دواړه غواړئ ولا تقربا هذه الشجرة او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ دې خاص ونې ته فتکونا من الظالمین پس که تاسو نږدې شوئ او دغې ونې نه هم میوه وخوړه نو تاسو به شئ د ظالمانو نه. فوسوس لهم الشیطان نو وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان لیبدي لهما د پاره دې چې ښکاره شي دې دواړو ته ما وریا هغه څیزونه اوریا چې پټ کړي شي وو عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د دوی عورتونه. وقال الله فرمایل وقال شیطان ویل ما نهاکما ربکما تاسو نه منې کړی ستاسو رب عن هذه الشجرة د دې خاص ونې نه الا مگر د دې وجې نه منې کړی یې ان تکونا دا چې تاسو شئ ملکین پرشتي او تکونا یا تاسو شئ من الخالدین همیشه اوسیدونکو نه. وقاسمهما او شیطان قسمونه وخوړل دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې بېشکه زه خامخا ستاسو دپاره نصیحت کوونکی یم. فدلاهما بغرور پس مایل کړل دې شیطان دې دواړو لره بغرور په دوکې سره فلما ذاق الشجرة پس هر کله چې سکنه وکړه د دې خاص میوې نه دې دواړو نو بدت ښکاره شو لهما دې دواړو ته سوآتهما خپل شرمګاهونه وتوفقا او دې دواړو شروع کا یخصفان چې انخلولي علیهما په خپلو ځانونو باندې من ورق الجنه د جنت ته ونو پاڼې وناداهما او آواز کو دې دواړو ته ربهما رب د دې دواړو الم انهکما آیا تاسو ما نوې منې کړې عن تلکما الشجرة د دې خاص ونې نه وقل لکما ما نو فرمایلی تاسو دواړو ته ان الشیطان لکما چې بېشکه دا شیطان ستاسو د دواړو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی. قال آدم علیه السلام اوها ابې غرض کو ربنا اے رب زمونږه ظلمنا مونږ زیاتې کړې دي انفسنا په خپلو ځانونو باندې وان لم تغفر لنا کو چېرې ته زمونږ بخښنه ونه کړې وترحمنا او ته به مونږ رحم ونه کړې لنکونن من الخاسرین نو خامخا به شو مونږ د تاوانیانو نه. قال الله فرمایل
توبه ورله قبول کړله. الله او فرمایل اهبطوا لاندې کوز شی بعضکم لبعض عدو، بعض له تاسو نه د بعضو دپاره دشمنان وي، ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر د اوسېدو ځای وي، ومتاع او پیدا به وي الی حین تر یو خاص وخته پورې. قال الله فرمایل فیها په دې ځمکه کې تحیون به تاسو ژوند کوئ، وفیها تموتون او په دې ځمکه کې به تاسو مړېږئ، ومنها تخرجون او د دې ځمکې نه به تاسو راوکاږلی شئ. ویا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن انت و زوجک الجنت، پاتې کېږه ته او ستا بیبي دې په جنت کې، فکلا بس خورئ من حیث شئتما د کوم ځای نه چې تاسو دواړه غواړئ، ولا تقربا هذه الشجرة او تاسو مه نږدې کېږئ دې خاص ونې ته، فتکونا من الظالمین که چېرې نږدې شوئ نو تاسو به شئ د ظالمانو نه. فوسوس لهم الشیطان پس وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان، لیبدیا د پاره دې چې ښکاره شي لهما دې دواړو ته ما هغه څیزونه اوریا چې پټ کړي شي وو عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د دوی عورتونه د دوی شرمګاهونه. وقال شیطان ووی ما نهاکما تاسو نه یې منې کړي تاسو دواړه نه یې منې کړي ربکما ستاسو رب عن هذه الشجرة د دې ونې نه، مګر د دې دپاره یې منې کړي یې چې که چېرې تاسو دا ونه وخوړل تاسو به یا پرشتې شئ یا به همیشه اوسېدونکي شئ، الا مگر ان تکونا دا چې شئ تاسو دواړه ملکین فرشتې او تکونا یا شئ تاسو دواړه من الخالدین د همیشه اوسېدونکو نه. وقاسمهما او شیطان دې دواړو ته قسمونه وخوړل انی لکما لمن الناصحین چې بېشکه زه ستاسو د دواړو دپاره خامخا نصیحت کوونکی یم. فدلاهما پس مایل کړل دې دواړو لره بغرور بدوکې سره، فلما ذاق الشجرة پس هر کله چې سکه وکړه د دې خاص ونې نه دې دواړو بدت نو ښکاره شو لهما دې دواړو ته سوآتهما خپل شرمګاهونه، وطفق او دې دواړو شروع کړه یخصفان چې انخلولې علیهما په خپلو ځانونو باندې من ورق الجنه د جنت ته ونو پاڼې، وناداهما او آواز وکړو دې دواړو ته ربهما رب د دې دواړو الم انهکما آیا ما نه وې منع کړي تاسو دواړه عن تلکما الشجرة د دې خاص ونې نه، واقل لکما آیا ما نو فرمایلی تاسو دواړو ته ان الشیطان چې بېشکه دا شیطان لکما ستاسو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی. قال نو دواړو عرض وکړو ربنا ای رب زمونږه ظلمنا مونږه زیاتې کړې دي انفسنا په خپلو ځانونو باندې، وان لم تغفر لنا که چېرې ته بښنه ونه کړې زمونږه، وترحمنا او رحم ونه کړې په مونږ باندې، لنکونن من الخاسرین نو خامخا مونږ د تاوانیانو نه شو. قال الله وفرمیل اهبطوا لاندې کوز شئ بعضکم لبعض عدو بعض له تاسو نه به د بعضو دپاره دشمنان وي، ولکم فی الارض او ستاسو دپاره او په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو وي، ومتاع او پیدا به وي الی حین تر یو خاص وخته پورې. قال الله فرمیل فیها په دې کې یعنې په دې ځمکه کې به تحیون تاسو ژوندون کوئ، وفیها او په دې ځمکه کې به تاسو تموتون مړه کېږئ، ومنها او د دې ځمکې نه به تخرجون تاسو راوکاږلی شئ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.